ښځې دا څه چل کړی دی؟ اوس ښځه ګیره شو چې اوس په څه چل کوم؟ ښځو له ډېرې طریقې ورځي ډېر. قرآن کې الله فرمایي ان کیدکن عظیم، د ښځو د شیطان مکر هم پیل کړی دی. خو د سپیکر باندې اوري بیا خو خبره نه نشي، خو لکه کوم چې قرآن یا به درته ویم که نه، ټولې زموږ خویندې میندې دا ښځې نه یادوم، کومې ښځې چې مکر کوي هغه یادوم. ننني درس کې نبی علیه صلات وسلام مبارک د امانت متعلق ذکر کوي او د خیانت. بس مختصر گفتگو کوو ځکه ما سفر هم کړی دی، ستړی شوی یم. نبی علیه السلام مبارک وفرمایل چې کبورت خیانتا، په مخ ته ځمکه د یو مؤمن سره عظیم خیانت دا دی. موږ خو خیانت دې ته ویل کېږي چې چا د سره امانت کېښود او هغه دې وخوړه، پټ دی که دې ته خیانت وایو. اوس نن د خیانت تعریف زده که چې خیانت څه ته وایي. نبی علیه السلام مبارک وفرمیل چې عظیم په مخ ته ځمکه خیانت دا دی چې یو مسلمان ورور تا نه مشوره والي چې یاره جي دا کار داسې کومه او د هغه ګمان دی چې دا زما خیرخوا دی، دی به ما ته ښه لار ښیي، او ته هغه ته دروغ ووایې، کنده ورته وباسې، غلطه مشوره وکړې، عظیم خیانت دی په مخ ته ځمکه. یو دوکه شوه که نه؟ دوکه شوه که نه شوه؟ نو دا دوکم یو خیانت دی. نبی علیه السلام مبارک فرمایي. یا یو حدیث کې مخکې تیر شوي دي، نبی علیه السلام مبارک وفرمایل چې المجالس بالامانه، د چا مسلمان ورور خبره دی په مجلس کې وشو هغه دې بار کړه نو دام خیانت دی. د بل چا مسلمان پرده دی واغسته، چا درته د پردې خبرو کې رجي ماته دا مسله ده او هغه دې بار بل چاته ووایې، دا دې خیانت وکړه، دوکه دې وکړه. دوکه شوه که نه؟ نن خو الله دې معافي وکړي، رور د رور له دوکه ورکوي، ملګری د ملګري ته ګوره د لستوڼي مار دی، پلار زوی ته زوی پلار ته چې پلار نه څنګه مال ووم، هلکه خور رور ته غل دی، خور چې رور خور ته غل دی، دغه شی شروع دی په دنیا کې. عرف کې دا زموږ هغه یو نبی علیه السلام مبارک په خپله خوله باندې یو واقعه ذکر کوي. وایي په بني اسرائیلو کې یو سړی ډیر مجاهد و، مرد مجاهد و، بلا مړی کړي، بلا کافران قتل کړي، خو کور ته چې براغې یو مجاهد و، نو ښځې ته به یې وایي ښځې د غریبۍ زمانه تېروه، د غریبۍ زمانه تېروه، درویشۍ کې ډېر خوند دی، په عجز کې ډېر خوند دی. بس کافران ته تنګ و ځکه د دنیا کافران یې قتل کړي او الله وله طاقت او دغه ورکړی و. نو دې ښځې له چا لالچ ورکړه، وایي ستا دا خاوند چې دی دی زمونږ بلا سرداران یې قتل کړي دي، زندګي دې څنګه تېرېږي دې خاوند سره؟ هغه ته څنګه مې تېرېږي؟ د یو ټایمي او د بل ټایمي. الله دې موږ د داسې ښځو نه وساتي، وایه آمین. الله دې موږ له دیندارې ښځې راکړي، وایه آمین. ځکه نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې خوش قسمت دی هغه کس چې په دنیا کې ورته 3 څیزونه میلو شي. دا د دنیا خوش قسمت ترین انسان دی. په هغې کې د ټولو نه مخکې نیکعمل او صالحه بیبي ده. نیکعمل او صالحه دینداره بیبي چې چاته میلو شي، دینداره هغې ته ویل کېږي که ته په ډیران ناست نو تا سره په ډیران زمانه تېروي، دا زما خاوند دی. او که ته په سخته کې تا سره په سخته کې زمانې تېروي چې زما د سره زندګي ده او دی به ما کندې ته وړي، دی به په ما باندې کفن اچوي. او که ته په هر حالت کې لیکن ستا عزت چې کوم دی، خپل ځان چې کوم دی چاته نه بربنډوي، جسمانی چاته ځان نه بربنډوي، د کور په معامله کې چاته ځان نه بربنډوي. داسې ښځه الله چاله ورکړي د دنیا خوش قسمت ترین انسان دی. نبی علیه السلام فرمایي یو. دویم چې چاته خپل لوی کور په مخ ته ځمکه میلو شي، خپل لوی کور میلو شي، نبی علیه السلام مبارک فرمایي خوش قسمت ترین انسان دی. او دریم چې چاته ښه ښکلې سورلي میلو شي، اگر که د موټر سایکل په شکل کې ولیني. دا 3 څیزونه درته میلو شو، وګوره وایي نبی علیه السلام ستا دپاره ویلي چې ستا نه خوش قسمت ترین انسان نشته بل په دنیا کې، دا خوش قسمته انسان دی. دا 3 څیزونه چاته میلو شي. نو ښځې ته ووایي، ښځه ورته وایي یاره یو ټایم لوږی او یو ټایم پته نه لګي، بس لوږه کې زمانه تېره شو نو د دنیا د سرو ډیري وله ورکړه. اخو کافران سرداران کافران او د دنیا دا لاسونه وله دا لیچې دې ځای پورې ډکې کړې او چې زنانو له د سرو لیچې دې ځای پورې ډکې کړې. دا خو دې په بیه واغېستې جي. د زنانو 2 څیزونه کمزوري دي د زنانو. تاسو به چېرې دا د کور والا دا کار کوي که نه؟ خو دا د کتابونو مسله کومه جي ښه. علما کرام فرمایي 2 څیزونه د زنانو کمزوري ده، یو کالي او یو ښه کپړې. بس دا 2 ښځه ناراضه ده ورته ووایه مړي د سره کړي دي ښځې او نه رضا کي. وایي ښځې یاره یو ماسه یو 2-3 ماسې ګوتمه مې دله ویلې د زرګر سره، ګوره چې څنګه پخونه کېږي. یا د ورته یاره ښځې مارکیټ ته یو جوړه راغلې ده چې د لرولم څنګه ده خوښه ده،
نو ډزې بیا یې سره کړي درله به په خپو چاپې شروع کړي دا خو خبره مې دې پورې کوله زنانه ووې جی مال سره پکار دی او مال پکار دی د سره مې خوشه تشه زندگی تېره کړه اوس دې خبرې ته توجه کوئ جي سرې وله ورکړه د شپې وایي د خاوند کمزوري دی څه ده ښځې ورته وایي زه یې درته تړم او تاسو یې مړ کړئ زما خو خاوند دی زما په لاس نه رسېږي تاسو یې مړ کړئ شپې له چې کله به دې په خوب ورغې نو ډېر سخت خوب باندې به ورغې ځکه ټول عمر به جهاد کې جنګېده که نه وایي چې ویې تړه چې سار خاوند دې راپاڅېدل ویې کتل پپړو تړلې شوي دي ښځې ته وایي یا ښځې دا زه پپړو چا تړلی یم ښځې ورته وایي خاوند چا تړلی ستا څه خیال دی بس خاوند یې چا تړلی ال نه وی الله اکبر وي الله اکبر چې الله اکبر وکړه هغه رسۍ اوښتې دی او د کټ نه راپاڅېده الله اکبر ته زه یم اوس بله خبره کوم الله اکبر ته امریکا نه ده ټینګه شوې نو و چې راپاڅېده ښځې دا څه چل کړی دی اوس ښځه ګیره شوه چې اوس په څه چل کوم ښځو له ډېرې طریقې ورځي ډېر قرآن کې الله فرمایي ان کیدکن عظیم دې ښځو د شیطان مکرم پیل کړی دی خو د سپیکر باندې اوري بیا خو خفه رانه نشي خو لکه کوم چې قرآن یا به درته ویم که نه ټولې زموږ خویندې میندې دا ښځې نه یادوم کومې ښځې چې مکر کوي هغه یادوم ورته وایي خاونده وی ما ستا د معجزې ما ستا د کرامت خبرې اورېدلې وي چې ستا خاوند دومره بادر انسان دی چې د جهاد په میدان کې ننوځي اتیاو سګ سرونه یې والي نی نو صبرېږي نه وي داسې یو مجاهد او درویش د کرامت دی د هغه وی ما ستا کرامت کته چې سګ سرونه خو والی شي چې دا پړې شلولی شي که نه وی ښه ودې کتل ښځې ودې لیدل ومې لیدله زمانه تېره شوه کافرانو به ښځې سره په رابطه ووایه څه چل دی وکړو هغوی صبر وکړه ګیرو مې هغه دغه کې ظالم زور دی الهي طاقت دی پکې چته ګیري او زما رب نه غواړي جینو بله پیره کې د اوسپنې زنځیران وله کافرانو ورکړه د هغه زنځیران دي چې په دې به دې پیټې راښکل په هغه زنځیرانو یې د شپې وتړه چې بیا سار راپاڅېده ښځې دا زنځیران د کوم ځای نه راغلی داسې چې وی خاونده ما خو اورېدلي چې ته پولې شلولی شي خو چې دا زنځیران شلولی شي که نه هغه وی ښه بیا وی الله اکبر چې الله اکبر وي زنځیران الله وشللو د کټه راپاڅېد ښځې تا ته د ما د فقیرۍ پته نه لګېږي ښځه پوه شو چې بهی دی خو نه ګیرېږي او سر مې اغوښتي دي اوس په څه کومه ښځه خوږه شوه جي ښځو له ډېرې طریقې وردي ما ووې نوړی به یې راغسته او خاوند له به یې خوله کې ورکول خاونده ښځې له خاوند له خوله کې نوړی ورکول صدقه ده جي مینه محبت سیوا شه د خاوند سره جي خاوند هم جي بس چې ښځه ورته دغه شوه نو خامخا سړی جذباتو کې راشي هر سر خاونده ته خو هېڅ باندې نه ګیرېږي وایه ته به څنګه ګیرېږي ستا کې خو ډېر زور دی ستا څه کمزوري شته که نه وي ښځې کمزوري خو مې شته که نه ګوره الله هر انسان کې کمزوري پیدا کړي خو نن ته پته نه ډېره خوږه شوې راشه زما هم د نړه خوشحاله دی کمزوري درته یم زما دا کمزوري د ما دا غټې غټې زلفې دي نو که ما د دنیا یو طاقت هم نشي ګیرولی خو که د دې زلفو نه مې وتړې نو بیا زړک نشم والی خاونده نو دا بس چل کېږي دا د ځان نه قطع کړ نه 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 دا د انبیاو سنت دی نشم قطع کولی ښځه خوشحاله شو جي کیس وشه چې کله دغه شو شپې له اوده شه د زلفو نه یې کلک کلک وتړه زما محترمو د ډېرې چغې ووالې چې راپاڅېده وی ښځې وی خاونده ما خو اورېدلي چې ته زنځیران هم شلولی شي ما ولیدل پړې هم شلولی شي دې سره به اوس څه چل کې اوس په څه چل کې اوس مې ګیر کړې ښځې نو دا خو ما تا ته کمزوري ویلې وه دا دې څه چل وکړو کافران ورته بار کوڅه کې ولاړو کسان یې را دننه کړه کور ته وي راځئ پې هغې چې کافران ولیده دې ډېر حیران دی ښځې دا پردي سړي څه کوي کور کې هغه دا پردي سړي نه دي دا د ما دپاره د سرو ډیري دي دي که د ما دا ته لیچې ورته ښکاره کړې داسې وګوره دا چې ډکې دي دا د دې په برکت تا سره خوشې تشې انسان ټول عمر دې ما ته د درویشۍ درس کړی ستا په دغه کې خو معلوم ښځې ګورې دنیا چې ده دا زندگی ابدي زندگی نه ده ښځې تیارو ته وګوره ښځې چې په کنده کې دې سملی بیا به څه کې وایه بیا دا سره ستا په کار نه راځي او پردو سړو سره تا د ما په باره کې ډیلینګ کړی دی سړی یې کټ پورې بوته هلته یې وتړه کافران ډېر د دنیا کافران یې قتل کړي وو چاړې راواغسته او غوږونه یو غوږ یې ترې کټ کړ او د ده د سترګو نه اوښکې به یې دی بل غوږ یې ترې کټ کړ پوزه یې ترې کټ کړه سترګې هم ترې ویستې د دا چغې والې اخره کې هغه یو ورته وي دا ژبه هم ترې پرې کړې
چې څنګه ته ژبه رابار کوله وایي دغه ټایم کې مې الله ته ووایي چې ربا ته زمانه خفه کولې الله نن ستا دشمنان ما نه سترګې وباسي ما نه یې غوږونه پرې کړه الله زما نه یې پوزه پرې کړه ربه ته زما نه ناراضه ما نه څه داسې ګناه شوې ده چې کومه ژبه باندې تا شپې له یادوم کومه ژبه باندې ستا د حبیب ذکر کوم الله نن ما نه هغه ژبه کټ کېږي الله ولې زما د طرف نه الله ولې ستا د طرف نه امداد نه راځي ګویا زما رب په جلال کې راغی چې زما ولې عذابېږي د اسمان نه یو پړق وشو د هغې پړق نه قرآن کې الله فرمایي فی آذانهم قرآن کې الله تذکره کړې ده چې ډېر کرته د اسمان پړقم د تمام انسانیت غوږونه او پردې هم شلولی شي یو پړق د اسمان نه ښکاره شو د هغه پړق نه د دې ټولو باندې اور ولګېده غرغنډې والې چغې والې د ښځې چې دا اور ولیده وایي خاونده په خپې ولونی خاونده ما معاف کړه هغه وایي نه دې معاف کوم تا ما سره دوکه کړې ده ما دې په محبت کې ما سره دې په مینه کې دوکه کړې ده او ما خو تا دپاره ما خو ستا د قبر دغه کوله لیکن تا قبر ته ونه کتل دنیا د اختیار کړه الله ویې سوځوه اور پې د تلونه ولګېده ویښتو یې داسې ویښتو یې لوګي کولو چغې والې ده ورته کتل چې کله در اخلاص شو الله زه خو په سترګو نابینا یم الله زما غوږونه پرې شوي دي الله پوزه یې رانه پرې کړې ده ګویا سترګې پټې کړې الله پې بېهوشي راوسته چې کله دوباره راپاڅېده سترګې غوږونه پوزه واپس الله داسې ورکړه چې د هغه د حسن به په بني اسرائیلو کې تذکرې کېدې بیا د ما محترم نو خبره د دوکې کوم زما محترمو مونږ که وګورو ښځه خاوند ته غله ده جي چې خاوند نه پیسې څنګه ووامه د ما محترمو ما وی دنیا کې عظیم شی چې دی عظیم د بغض والا شی چې دی هغه مسلمان سره دوکه کولی یا حبیب سلام علیکا سلام